د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ابتدایي ځوانۍ احوال او دارنګه د ماشومتوب احوال ډیر تفصیلا په کتابونو کې نشته، خو بعضې داسې واقعي چې هغه خپل پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام بعد کې بیا بیان کړي دي هغه موجود دي. په دې کې یوه اهمه واقعه چې کومه راپېښه شوې وه هغه معاهده د حلف الفضول وه. معاهده د حلف الفضول څه ته وایي؟ فضول جمع د فضل ده. بنو جرهم قبیلې د هغه خلق دي چې کله حضرت اسماعیل علیه السلام باندې الله رب العزت عنایت وکړو د زمزم کوې جاری شو او د اوبو وافره سلسله روانه شوله، نو بیا دغه قبیله راغله د اوبو په تالاش کې او دغلته کې دیره شوله. نو دا هغه خلق دي. نو په دې بنو جرهم قبیلې کې درې یو داسې کسان تیر شوي وو چې هغوی خپل منځ کې دا معاهده کړې وه چې موږ به هیڅ چرې هم د ظالم ملګرتیا نه کوو او موږ به د مظلوم سره ودرېږو، د ظلم خلاف به د مظلوم ملګرتیا او د هغه به مدد او نصرت کوو. دا درې کسان څوک وو؟ د یو نوم و فضل ابن حارث، دویم دی فضل ابن وداعه، دریم دی فضل ابن فضاله. دا فضول چې کوم دی دا د فضل جمع ده، نو دې ته ویلی شي هغه فضولو چې کومه معاهده کړې ده. نو د دې معاهده د امن او امان قیام دپاره وه چې څوک چا سره ظلم نه کوي، په علاقه کې امن او امان قایم وي، د مظلوم دادرسی کیږي. نو دا واقعه او دا معاهده دا بیا قریشو هم خپل منځ کې کړې ده. د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام عمر مبارک دا ټیم کې 20 یا 21 کاله دی. دغه وخت کې هم دوباره بیا د حلفنامه او دا معاهده دوباره بیا شوې او دې معاهدې کولو پسې اسباب سو. نو دوه محرکات د تاریخ او د سیرت علماء کرامو لیکلي دي. یو خو حرب فجار، یو جنگ شوی دی د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په ځوانۍ کې. هغه جنگ چې کله ختم شو نو دا خلک را جمع شو ویل چې د جنگونو نه څه نه جوړېږي، راځي چې د امن او امان فضا قایم وکړو. او هغه معاهده چې فضولو کړې وه هغه درېو فضلانو کړې وه هماغه معاهده مونږ بیا تازه کوو، د هغې لاندې بیا خپل ژوند تېرو. دا جنگ د قریشو او د قیس یوه قبیله ده د دې ترمنځ شوی دی او 6 کاله مسلسل دا جنگ جاری دی. ډېر مړي پکې وشو. د اصحاب فیل واقعین پس دا درېمه غټه واقعه ده د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د بعثت نه پیله او یادېږي هم په عربو په ډېر شعرونه ویلي دي. په ضرب المثل مشهور حرب فجار ډېر لوی جنگ دی. قریش په دې کې په حق دي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په دې وخت کې ځوانۍ کې دی، بالکل ابتدایي شباب، شرکت یې پکې کړی دی، خو قتل او قتال یې پکې نه دی کړی. حرب فجارو ته ولې ویلی شي؟ دا جنگ په هغه میاشت کې شوی دی په کومو میاشتو کې چې کوم دی جنگ حرام. عربو د زمانه جاهلیت کې هم خپل منځ کې یو معاهده کړې وه. دا خبره ته کړې وه چې د حج کمې میاشتې دي، ذوالقعده، ذوالحجه او محرم، دا 3 میاشتې او د رجب میاشت. دې 4 میاشتو کې به موږ یو بل سره جنگ او جدال نه کوو، موږ به قتل او قتال نه کوو. دا به د امن میاشتې وي. ولې چې څومره خلک دي، که عرب دي که عجم دي، که دا راځي بیت الله ته نو دلته په امن او امان سره راشي. دې ته د یره هېڅ قسمه څه یره ورته نه وي، دې ته د ډاکې خوف نه وي، دې ته د نورې دشمنۍ یره نه وي. ښه په سکون سره راځي د بیت الله عبادت کوي او واپس ځي. خو دا جنگ چې کم شوی دی دا په دغه محرم میاشت کې شوی، په هغه میاشت کې شوی په کومو کې چې جنگ ممنوع دی، اشهر حرم ته ویلی شي. نو دا په دغه میاشت کې شو. په دې وجه دې ته ویلی شي حرب فجار، یعنی د معصیت جنگ. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په دې جنگ کې شرکت کړی دی، خپل ترونو به ځان سره بوتللو، خو په دې کې قتل او قتال نه دی کړی. وجه څه وه؟ وجه یو خدا ده چې دا په داسې میاشت کې کېږي چې په هغې کې جنگ او جدال حرام دی، او دویم وجه دا ده چې دواړو طرف ته مشرکین دي، کافران دي. نو جنگ او جهاد خو به ته اعلاء کلمت الله دپاره کې، د الله ناره بلنده کې، د الله پیغام ورسوي د دنیا ګوټ ګوټ ته، د دې دپاره به جهاد کې. نو داسې جنگ چې هغه ذاتي رنجشونه، یو معامله ده په بازار کې 2 کسان په سودا باندې وران شو، یو د قیس د قبیلې نه دی، یو کنانه د قریشو نه دی، خپل منځ کې قتل، مړي 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 6 کاله مسلسل دا جنگ شروع دی. او دا جنگ اخره کې بیا په صلح بدل شو. صلح په دې باندې وکړله چې مونږ چې د کم طرف نه مقتولین زیات دي، د چا چې مقتولین زیات دي دغه بله قبیله به دې له دیت ورکړي. کوم څومره چې کسان زیات دي دای دیت به ورله ورکړي. دیت په هغه وخت کې هم 100 خانو د یو کس.
نو په دې طریقې سره چې کوم دی دا جنگ ختم. یو محرک د حلف الفضول د معاهدې هغه دا دی چې کله دا حرب فجار وشوله، دا واقعه د جنگ دا د معصیت دا جنگ وشو، خلک ستړي شو او چېرې جنگ او قتال نه څه نه جوړېږي. امن و امان پکار دی، سکون پکار دی، معیشت پکار دی، رورولي پکار ده. راځئ داسې یو معاهده. او دویم محرک یې څه، د یمن د ښار نه یو کس راغلی دی، خپل تجارت سامان یې راوړی، مکې مکرمې ته رالی، بازار ته یې راوړو خپل مال تجارت. دغلته کې عاص بن وائل دا یو کافر دی، لوی سردار دی، پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام باندې ایمان نه دی راوړی، په حالت د کفر دنیا نه تللی دی، د زامن بیا مسلمان شوی دی. عاص بن وائل دا لاړلې دی یمنی تاجر ته وی چې تا سره څومره مال تجارت دی، دا ټول تا نه زالم، او چې ډېره ښه ده هغه مال تجارت یې دته حواله کو. ورځ تېره شوه، دوه تېره شوې، دا تاجر راځي د عاص بن وائل دروازه ټکوي چې مال هغه خپل اجرت او خپله منافع راکړه. دی وایي سبا به درکم، نن به شي، سبا به شي، دغسې ورځې تېرېږي. چې څو ورځې تېرې شو هغې نه بعد منکر شو، وایي که زور درکې را نیواله نه یې در کوم. ولې دغه خو دا خیال و چې دا د یمن د ښار نه راغلی دی، یمني سړی دی، دی په مکه مکرمه کې څه زور لري، او دلته کې د کم داسې مددګار دی چې هغه به راشي او دلته به د مدد وکړي او ما نه به د تپوس وکړي. دا هم یمنیو لاړلی، یو سردار په کور باندې ګرځي، ما سره داسې زیاتې شوی دی چې څومره سرمایه وه هغه ټوله زما ډوبه شوه، څومره مال تجارت ټول رانه یو کس اخیستی او په ټولو باندې چې کوم دی خېټه اچولي دي. اوس راله نه مال تجارت راکوي چې کوم زما سامان دی، نه هغه راکوي نه د هغې اجرت راکوي. مهرباني وکړه ما سره منډه ووهه، ما سره ودرېږه، ما سره په دې مسله کې څه جرګه وکړه. هر سړی وایي خو عاص بن وائل دی، خو ځان له لوی سړی دی، اخو سردار دی، که د خلاف مونږ ودرېدو د ټوله قبیله ورپسې وروسته ولاړه ده، الټه به زمونږ سره چې کم دی بیا جنگ شروع شي. نو چې کله د دې خلکو نه ونه شوله، نو دغه یمني تاجر لاړلو، د بیت الله په خوا کې یوه غونډۍ ده، جبل ابي قیس ورته ویلی شي، اوس په هغې باندې محلات دي د بادشاهګانو. دا داسې غونډۍ وه چې د چا به څه اعلان و، څه ضروري خبره وه، مکه د ټوله د دې په لمن کې پرته ده. نو دا به هلته کې یو کس وختلو د بیت الله او ګیر چاپېره چې څومره خلک دي، هلته به هغې ته به اواز رسېدلو چې په تیزه خبره به کول. نو دا یمني تاجر دی غونډۍ ته وختلو او هلته کې شروع شو څه اشعار یې ویل، او د مکې مکرمې د خلکو نه دا ګیله وکړله چې زه راغلی ما خپل ټول مال تجارت او ټوله سرمایه مې لګولې ده او یو کس په هغې باندې قابض شوی. دا خو داسې ځای دی چې به هر چا سره ظلم وشي، به هر چا سره زیاتې وشي، هغه راځي کعبة الله ته، دلته وایي چې خدای پاکه ما سره فلاني ظلم کړی دی، ته ماله انصاف راکړي. نو که ما سره په کعبة الله کې زیاتې وشو، داسې ظلم را سره وشو، دې نه پس زه چېرته لاړ شم. دغسې څو اشعار یې ویلې، خپل جړا فریاد یې وړاندې کو. زبیر ابن عبدالمطلب د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام تره دی، هغه چې کله دا فریاد واورېدو، دی چې کوم دی راوغوښتلو چې ښکته راشي، او د مکې مکرمې دا لوی لوی سرداران یې راجمع کړل او یو تحریک یې شروع کو. د تحریک بنیاد په دې خبره باندې چې چا سره ظلم ونه شي، د ظالم لاس ونیولی شي، د مظلوم چې کوم دی ملاتړ وشي، امن و امان قایم شي. خلک یې راجمع کړل د عبدالله ابن جدعان په کور کې، هغه له دعوت وکړو، ټول خلک راغلل، دلته کې کېناست، راځئ یو معاهده کو. خلکه معاهده څه معاهده کو چې نن نه بعد په مکه مکرمه کې چا سره ظلم نه کېږي. که چېرته چا سره ظلم وشو، دا ټول سرداران به هغه په حمایت کې ودرېږي. که چېرته یو ظالم او قابض مکې مکرمې ته رالی، دلته کې به هغه ته پناه نه ورکولی کېږي، هغه به شړلی کېږي. د مکې مکرمې امن و امان چې کومه فضا ده، دا به دغسې قایم او دائمه ساتلی کېږي. او دغه رنګې که مسافر بهر نه راځي، هغه ته به تحفظ ورکولی کېږي. دلته کې چې څومره غربا او مساکین دي، د هغوی به امداد او ملاتړ کولی کېږي. دا یو څو څلور پنځه شیخونه په دې باندې معاهده وشوله، او په دې باندې چې څومره لوی لوی سرداران دي د عربو، بلکې بیا دا خوره شوله قبیلو طرف ته خوره شوله، هغه ټول په دې معاهده کې راجمع شو. نو دوی په دې باندې دستخط وکړو، دی ورسره ومنله. په دې معاهده کې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام هم شرکت کړی دی، او بیا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په یو موقع باندې فرمایلی دی که چېرته ما ته د دې معاهدې په بدل کې سره اوښان چاره کولې، ما به ناغستل، خو دې معاهده کې به مې شرکت کوو. او بیا وفرمایل که نن هم څوک ما دې معاهدې طرف ته رابلي، دا کفار او مشرکین که نن هم غواړي چې داسې د امن و امان فضا قایموي او داسې یو معاهده کوي چې په هغې کې به د ظالم لاسنیوه کېږي، په هغې کې به چې کوم دی د مظلوم دادرسي کېږي، زه نن هم دې سره باوجود د دې د کفر نه تیار یم داسې معاهدې.
ولی چې اسلام دا د امن دین دی، اسلام دا د خیرخواهی دین دی، دا د سلامتیا والا دین دی. اسلام د سلامتیا نه دی، په دې کې به د هر یو کس جان، مال، عزت، آبرو، ناموس دې ته به تحفظ حاصل وي، دا الله په شریعت کې به متحصل وي. او په دنیا کې چې بیا کم قانون لاګو کړی دی، کم آئین دی، شریعت دی، په هغې کې به ورته تحفظ حاصل. مسلمان خو مسلمان کچرته یو غیر مسلم را للی او د دې سیستم او نظام د لاندې ژوند تیری چې څنګه مسلمان ته تحفظ حاصل دی، داسې به دې غیر مسلم ته هم حاصل.